بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې خو زه ستا شکریه ادا کوم. داسې دی چې منظور پښتون چې د پښتون تحفظ مومنت رهنما دی، په هغه باندې د دې صوبې یعنی د پښتون بلوچ چې کومه ګډه صوبه ده بلوچستان، د دې صوبې نااهله صوبایي حکومت اور سلیکټډ صوبایي حکومت په هغه باندې بندیز لګولی دی. مخکې بندیز لګولی دی، اوس یې بیا هغه بندیز لګولی دی. موږ د دې خبرې په سخته غندنه کوو چې دا د ملک د آئین خلاف ورزي ده، دا د ملک د کانسټیټیوشن خلاف ورزي ده، دا د ملک د قانون خلاف ورزي ده. یو سړی په یو صورت کې چې هغه په هیڅ قسم تشدد کې ملوث نه دی، هغه هیڅ قسم داسې انارکي نه ده جوړه کړې په دې ملک کې، هغه خپل حق خبره کوي، هغه د پښتنو د حق خبره کوي، هغه د مظلومانو خبره کوي، هغه د خوارکش خلکو خبره کوي. نو د داسې سړي باندې پابندي لګول په صوبه کې د راتګ، دا موږ د دې سخته غندنه کوو، د دې موږ مذمت کوو. موږ دا د اسمبلی په فلور باندې ویلي دي، موږ په جلسو کې ویلي دي، نن موږ بیا وایو چې صوبایي حکومت دی دا خپل نوټیفیکیشن بیرته واخلي. هغه یو آزاد شهري دی د ملک، هغه پښتون دی، هغه کولی شي چې خپل وطن ته دا کوټه د کور ده، دا د پښتونخوا وطن حصه ده، دی دلته راتلی شي، دی دلته خپل تقریر کولی شي، دی دلته وینا کولی شي. د هغه وینا، د هغه خبرې د دې ملک د آئین په فریم ورک کې دننه دي. که تاسو د ملک د آئین دا چې کوم آرټیکلز دي، دا 8 آرټیکل څخه تر 28 پورې دا 20 آرټیکله، دا د شعري ازادي، د تحریر و تقریر ازادي، د انجمن یا د سیاسي ګوندونو د جوړولو ازادي، دا د فرد ازادي، دا د قوم د ازادي، دا ټولې خبرې چې دي په دې آرټیکلز کې موجود دي. زما په خیال دا آئین داسې یو دستاویز دی چې د ولسونو ترمنځ، د قومونو او د ریاست ترمنځ رشته ده. چې آئین وباسې نو رشته ختم سوه. لہذا د دې ملک حکمرانان د آئین خلاف ورزي کوي. چې څوک د آئین خلاف ورزي کوي، څوک نه مني آئین، هغه چې دی د آرټیکل 6 چې کوم د آئین یوه بله دفعه ده، د هغه دوی په کار دی، د هغه په دوی باندې اپلای سي چې کوم خلک آئین نه مني، لکه جنرال مشرف چې نه مني، لکه بل څوک چې نه مني. نن د دې ملک حکمرانان چې دی هغه د آئین خلاف ورزي کوي. موږ د پاکستان آئین منلی دی، موږ دا وایي چې تاسې موږ د دې آئین مطابق د موږ سره ژوند وکړئ. لہذا زما په خیال په منظور پښتون باندې دا پابندي دا مکمله غیر آئینی ده. موږ غوښتنه کوو، موږ مطالبه کوو چې صوبایي حکومت چې کوم دی سلیکټډ حکومت دی د دې صوبې، هغه دی دا پابندي زر تر زره بیرته واخلي. ډېره مننه. کور ودان. ډېره مننه.